ویلکم بیک زه بیا هر کله په خیر راغلی ستریمر شي پروګرام نن زمونږ په کلی کې زم اډي جان او پروګرام دا ټایم لایو د فیسبوک ته لارې فیسبوک زمونږ افیشلی پیج دی سنو پښتونخوا راتلی شي پروګرام کې مونږ جاین کوي شو پروګرام کې مونږ سره مرګرتیا کوي شي د فیسبوک د لارې هم مونږ ته کال هم کوي شي او مونږ ته میسج هم کوي شي د لپاره به تاسو کوشش کوئ چې زمونږ د فیسبوک چې کوم پیج دی کپاغه باندې تاسو لایو پروګرام کتل غواړئ نو بالکل راتلی شي مونږ سره مرګرتیا کوي شي هغه د لپاره به تاسو چې کوم د فیسبوک پیج دی پاره کې سرچ انجن کې به سرچ کوي سنو پښتونخوا نو پاره کې به تاسو لایو زموږ پروګرام دا ټایم کتی شي تقریبا موږ به کوشش کوو چې نیمه غنټه نه 40 منټ پورې موږ لایو راشو تاسو سره خبري اترې کمی کیسی وینو هغه هم ډیسکس کو تاسو کامنټس هم چې کم دي کله تاسو کامنټس کول غواړئ نو بالکل تاسو راته کامنټس هم کوي شي او تاسو کامنټس به لازمي هم پروګرام کې شاملېږي او د سره که تاسو غواړئ چې موږ ډایرکټ کال کول غواړو نو بالکل درته ډایرکټ کال هم کوي شي ډایرکټ کال کول لپاره زموږ کالینګ نمبر دی 09152544143 په دې نمبر باندې تاسو موږ ته کال کوي شي او د سره تاسو موږ ته میسج هم کوي شي میسج کولو طریقه کار هم د تخایما ځکه چې ډیر خلک کال یا کامنټس نه کول غواړي یا سم مسله وي نو هغه لپاره تاسو موږ ته ډایرکټ میسج کوي شي خپل میسج خپل आवाज موږ ته رسوي شي هغه لپاره خپل موبایل چې کوم رائټ اپشن دی کوم چې تاسو عام میسج لیکي نو پاغه کې بولی کې پی کې او سپیس باور کې خوري شانته کې میسج به تیار کې او راو بلګي په 389 زمون کوشش وی همیشه د پاره چې زمونږ کمی د خیبر پښتونخوا او د پاکستان کمی هغه خلاګان دي چې هغه ډیر خلک هغه سایډ ته چرته سوچ هم نه دی کړي چرته په هغه سایډ باندې کتلی هم نه دي نو مونږ کوشش کوو چې مونږ هغه زمونږ پټي خزانه او هغه خلاګان مونږ دنیا ته وخایو مونږ راشو او په دې باندې خبرې تیری هم وکړو هغه د پاره تاسو هم کوشش کوئ لکه څنګه تاسو پته وی چې په دې کې ډیر مرګري داسې وی چې هغه په بهر ملکونو وی په داسې ځین ګوري کم چې سوشل میډیا دا کم فیسبوک زه یو خبره وکم نو په دې کې تاسو سره چې سوما فرندز دي مطلب کته خپل شیر کې نو تاسو سره چې سوما فرند دي هغه ته او دا هغه سره چې سوما فرند دي هغه ته مطلب دا ټوټل خبره چې کومه ده هغه د دنیا کونج ترسي خو کوم دي خبرونه چرته فائدې واغسته او فائدہ د چا ده فائدہ زمونږ او تاسو د ټولو د وجه سره چې مونږ دلته خبره کوو په یو علاقې باندې په یو خلا باندې نو هغه خلا د دنیا کونج ترسي نو هغه خلاګانو پسې خلک ګرځي خلک راځي خلک ګوري چې مونږ د علاقې ته لاړ شو د علاقې خامخا وګورو چې په دې باندې خبرې هم شوي دي او الریډي ډیر زیاته خولي هم دا او ډیر تاریخ ته پکې نو دا ډیر خلک د خبرو تناسي چې مونږ ته داسې زی ملاو شي نو هغه د لپاره به مونږ سکو چې مونږ ټول په دې باندې کوشش هم وکړو او مونږ شیر هم کو چې څوک هم لایو دا ټایم پروګرام ګوري د ټولو یو ریکوست هم کوم چې پلیز تاسو هم شیر کړئ چې سم هم تاسو سره گروپس دي کاغه کم نمونه گروپ دي تاسو سره د واتس اپ دي کدا فیسبوک دي او چې کم گروپونه دي تاسو سره نو کوشش وکړئ چې پاره کې لازمی هم شیر کې او ډیر خلک ته خوندونه واخلي پروګرام کې را هم شي کامنټس هم را سره وکي نو هغه د لپاره تاسو کوی زموږ د فیسبوک پیج لازمی هم شیر کې زوبا او پروګرام کې خبرې تیری هم کو معنا الته نور هم خبرې زیاتیږي نن زموږ یو بهترینه خلا چې هغه تډیرو خلکو چرته په کتلی هم نه دي چرته به تاسو اوریدلی هم نه وي دا غي علاقې نوم به هم نوی اوریدلی خدا زمونږه د صاحب کا فاټا ډیر په داسې یو خولي ضلع کې چې هغه ته کورم ویل کېږي د کورمې چې کوم یو خولا ده مرغان دره نو مرغان دره باندې به خبرې تیری کوو پاغه باندې به تاسو نه هم کوشش به هم کوو چې کچا الته وزټ کړی وي یا څوک د هغه علاقې وي نو هغه به یا هم مزه وکړي چې مونږ ته کالو کې نو هغه مونږ ته ډیر معلومات راکړي ځکه چې مونږ ډیر معلومات زیات تر کتا سو کتلی چې کله بهر نه کس راشي نو هغه دوه زیات معلومات هغه ته نه ملاويږي لکه څنګه چلته اوسیدونکو خلک ته عزت هغه ته د یو ونی بوټي د هر صفت وي نو دا تقریبا د خیبر پښتونخوا چې کم زم ازلا یعنی د کورم په خوبصورتۍ کې یو داسې خکولا ده یو داسې خوبصورتي ده چې هغه تقریبا د صده چې کومه د کورمه نو هغه نه تقریبا په 26 کیلومتر د شمال په طرف باندې چې کم غرونه دي د غرونو په منځ کې چې کم دي حقیقت د ته مکه تاسو چرته اسه هم وکړه د علاقې یا اسه هم تاسو په یوټیوب باندې هم د دې علاقې باره کې سرچ وکړو نو د علاقې دومره زیات الله تعالی حسن ولا ور کړی دی په دې کې چې کم د حسن چې کم خلاګانی چې کم دي کم داغي ونی بوټي دي داغي غرونه دي داغي ټریکینګ دي نو زه د تایم چې په ژوند کې به هم چرته تاسو دا سوچ نه وی کړی چې مونږ هم د مخکلاګانی په دې خیبر پښتونخوا کې او په دې کورم ضلع کې د نن هم مونږ لرو خو صرف او صرف د بره مرغه چې زمونږ د حکومت او زمونږ چې کوم هغه ادارې دي چې هغه په
سیاحت باندې کار کوي، هغه NGO-ګانې هم دي، هغې دې علاقو ته چرته نظر هم نه دی کړی چې دې علاقې نه موږ څه اصل کې که دلته موږ خبره وکړو د مرغان درې چې د دې هر سایډونه په کم سایډ باندې چې ته نظر اچوي نو هغه به تاله ګرینري میلاویږي، هلته په هر غرونو باندې ونې بوټي جنګلات، او په دې ونې بوټو کې دومره قدرتي بوټي الله تعالی پکې پیدا کړي دي، دومره ښکلي بوټي پیدا کړي چې هغې نه مطلب کم خلک لاړ شي هغه مختلف میوې او مختلف فروټس وغیره هلته د خپل سیزن مطابق ورته میلاویږي. او دې سره سره په دې کې که موږ خبره وکړو په دې کې چې کوم مرغان دره د بې انتها دنګ دنګ غرونه چې هغه د انسان هسې هم مطلب زه چې کله هم خبره کوم ماته د غرونو چې کومه د علاقې وي هغه علاقې چې په هغې کې ونې بوټي وي جنګلات وي نو په هغې کې هسې هم یو سکون وي، هسې هم ګورئ که الله تعالی قدرتونه ګورئ نو داسې علاقې ته به ځئ. که موږ په ښارونو کې ناست نو الته خو هر څه ارټیفیشل دي، الته خو تاسو کتل دي بلډینګونه دي زیونه دي پارکونه دي هر څه جوړ شوي دي، انسان مطلب په هغې باندې محنت کړی جوړ کړي دي، خو چې کوم زموږ د غرونو هغه علاقې دي یا زموږ د کلو هغه علاقې دي چې په هغې باندې چا هم اوسه پورې څه کار نه دی کړي، خو الله تعالی خپل په داسې انداز ډیزاین کړي دي چې هغه خپل قدرتونه موږ ته دلته ښایي چې کله ته ونې بوټي جنګلات او ورسره غرونه او چشمې دا څیزونه وګورې سیندونه نو هلته تا ته د الله تعالی د قدرتونو پته لګي. نو د مرغان دره چې کومه ده په دې کې قدرتي الله تعالی دومره ښکلي او دومره دنګ او ګڼ او د مختلف میواجات چې کوم ونې بوټي دي الله تعالی په مرغان دره کې چې کوم دي پیدا کړي دي چې هسې هم د انسان زړه کېږي چې مطلب په دې علاقه کې ما ژوند کولی او په دې علاقه کو بل دلته که تاسو وګورئ نو سحر چې کله په داسې علاقو کې مرغان دره کې سحر راپاسې که نه هسې تللی وي نو په دې کې هغه غرونه چې کوم دي هغه د وریځې لاندې مطلب وریځې راګیر کړي وو، که ته چېرته ټاپ ته وخیږي د دې نه مطلب په ټاپ باندې تاسو کیمپینګ کړي وي هلته پاتې کېږي نو په هغې علاقه مطلب سحر چې ته راپاسې نو دا وریځې چې کوم دی هغه ستا خپو لاندې وي نو څه عجیبه شانته کې یو منظر پیښ کوي او عجیبه شانته کې یو ښکلاګانې پیښ کوي. او په دې طرف کې هر سایډ ته چې کوم دی چې یو ښکلا راځي یو حسن یو اټریکشن هغه بعضې خلک به تاسو کتلي وي که نه چې هغه د قدرت او قدرتي څیزونو هسې یو شوق لري، خو په دې علاقه کې که مونږ خبره وکړو نو په دې علاقه کې الله تعالی مطلب هر انسان ته هغه چې مطلب که هسې هم تلي وي چېرته د قدرتونو دا سوچ کړی هم نه وي چې زه به د غرونو علاقې ګورم نو هغې انسان ته هم یو سکون میلاویږي، یو صفا ماحول صفا هواګانې. او بل په دې کې غټه خبره څه دی چې مرغان دره کې مطلب ډیر خلک زی ټریکینګ کوي، دلته د ټریکینګ ډېرې بې انتها ښکلي ځایونه دي، مطلب که تاسو چېرته ځئ نو تاسو په پیاده باندې ټریکینګ وکړئ، مختلف ایریاز کې کیمپینګ کوئ نو هغې یو بل شانته کې مزه ده او یو خوندونه دي. او دې سره ټریکینګ کې بیا چې کوم د غرونو په سرونو په سایډونو باندې هغه کومې لارې جوړې شوي دي خلک پې ځي راځي، ډېر خلک اوس مطلب د وروستو 2-3 کاله نه د دې علاقې طرف ته ډېر زیات متوجه شوي دي. وجه څه ده چې هغې علاقه کې الله تعالی حسن به انتها یې ښي، خو صرف او صرف څه دي چې مونږ ایکسپلور کړی نه ده، مونږ دنیا ته ښیلی نه دی، خلک راغلي نه دي په دې علاقه کې. او په دې کې مختلف مطلب که مونږ خبرې وکړو نو په دې کې چې کوم میداني او بیا داسې هم د غرونو د سرونو یعنی د یو بل غر په منځ کې چې کومه میدانونه جوړ شوي دي، کوم زمونږ په لوکلي زبان کې که وزیرستاني زبان کې خبرو کوم هغې ته پنګۍ وایي نو هغه بې انتها مطلب کارپیټډ مکمل شنو. دلته د دې خلکو چې کوم د دې سره نږدې اوسېدونکي خلک دي نو د دې دارومدار هم په دې څیزونو باندې دي چې مطلب هغه د دې علاقو کې خپل ګډې بیزې او غواګانې دا څیزونه سره وي او دلته مختلف د دې نه دي خپله اکانومي جنریټ کوي. خو دلته که زه دا خبره هم وکړم چې په دې علاقه کې بې انتها زیات جنګلي چې کوم ځناور او سره مرغیان چې کوم دي هغه ډېر زیات دي او چې کله هم په دې علاقه کې ګرځي که نه خپل یو ټریکینګ کوي په پیدل. په دې کې تاسو هر نمونه ګاډي هم بوتی شي د سدې نه تقریبا 26 کیلومتر دومره څه فاصله نه ده، مطلب په موټر سایکل باندې هم ډېر خلک ځي دلته د علاقې ګوري او مزې ترې اخلي او دې سره خپل ګاډي چې وي تاسو سره 4x4 وي یا ساده ګاډي هم تاسو ایزیلی تللی شئ د علاقې ته. او په دې علاقه کې چې کوم خلک دي هغه ته چې کله تاسو ورسئ هغه دومره زیات خوشحالېږي د دې علاقې خلک، ځکه چې تاسو ته پته ده چې پښتانه هسې هم مهمان نواز دي او بیا د غرونو خلک بیا چې کوم هغه خلک هغه زاړه پښتانه چې کوم په دې علاقو کې
کې پاتې هغه د مهمان نوازي او د میلمنو دپاره سب عجیبه شانته کې ویلکم کوي څومره خوشحالیانې او هغه چې کوم تاسو ګایډ کوي یا تاسو سره ګایډر هلته کوشش دی دا وي چې مونږ سره لاړ شو د دې خلکو خدمت وکړو یو ځای ورته وښایو او بیا دلته ډېر خلک اوس چې کوم لوکلی د خیبر پښتونخوا خلک دي نو هغه کوشش کوي چې داسې مطلب وروسته اوس په دې ټایم کې په دا موسم کې هلته بېانتها یخ موسم تاسو ته میلاویږي او ډېر خلک ځي اوس هم کیمپینګ کوي یوه ورځ دوه درې ورځې چې کوم دی هلته راتېروي خپل ځان سره خوراکونه او ټینټ وغیره دی وړي ځکه چې بېانتها د امن ځای دی او بېانتها خلک ترې مزې اخلي لکه څنګه چې مونږ د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان نورو علاقو کې چې کوم دی خلک ځي ټریکینګ کوي او شپې کوي کیمپونه کوي نو داسې نن سبا د مرغان دره چې کوم د کورمې دی نو په هغې کې هم خلک راځي او خلک دلته ډېر ټایم تېروي او دلته ډېر ساده او ډېر پخواني پښتانه اوس هم پاتې کېږي نو دلته که تاسو غواړئ چېرته تلګ نو لازمي هم د دې علاقې یا هغه خلک وي چې هغه د دې بېانتها شوق لري چې مونږ مطلب قدرتونه وګورو د قدرت چې کوم نظارې دي هغه وکړو نو هغې ته بیسټ نه بیسټ آپشن چې کوم دی مطلب ګورئ بعضې داسې ځایونه وي چې هغه ډېر ایکسپلور وي هغې ته بار بار خلک ځي بار ځي مطلب تاسو هم تللي وئ ډېر داسې علاقې دي زمونږ هغه علاقه حقیقت ته خوند کوي مطلب هغې کې فیسلیټیز ډېر زیات وي خو بعضې داسې علاقې وي چې هغه ته څوک تللی هم نه وي هغې په باره کې چا اورېدلي هم نه وي څوک پکې ګرځېدلي هم نه وي د هغې علاقې یو بېل شانته کې مزه ده په هغې کې د ګرځېدو یا هلته کیمپینګ کول یو بېل شانته کې مزه ده خو دې سره که زه دا هم زما ګیله هم کېږي په داسې علاقو باندې زه بار زمونږ چې کوم سابقه فاټا ایریاز دي په هغې باندې بار دا خبره هم کوم چې زمونږ د ګورمنټ د طرف نه ورته څه داسې فیسلیټیز نشته دی چې هغې هلته که مونږ وګورو د صحت حوالې سره هغې نه علاوه که مونږ هلته د سټې دپاره وګورو چې چېرته ریسټورنټ یې جوړې شوي یا که زمونږ روډ وګورو نو داسې څونو کې ډېرې زیاته کمې ده که چېرته هم هغه زمونږ ګورمنټ یا زمونږ هغه نجي ادارې چې کمې دي کوم پرایویټ اداریانې دي کوم انجوګانې دي هغه په سیاحت باندې کار کوي نو هغې لږ هم دې علاقو ته توجه ورکړه یو خو به د دې علاقې چې کوم لوکل خلک دي هغه مطلب خپل ځان دپاره به دومره زیاته اکانومي جنریټ کوي ځکه نور نه چې مطلب دوی ورته هغې خلکو ته کاروبار وکړي هېڅ هم نه صرف او صرف چې دې علاقو ته دا علاقې پروموټ کړي دې علاقو کې لږ سرکار تور باندې مطلب چېرته ګیسټ هاوس یا ریسټورنټ یا چې کوم صحت چې کوم حوالې سره کوم صحت شعبې دي هغه واړه بیچوز وغیره جوړ کړي چې هلته فرسټ ایډ چې کوم دی خلکو ته میلاویږي نو حقیقت درته وایم چې په ډېر لږ ټایم کې به داسې علاقې چې کوم لکه د مرغان دره د کورمې دی نو دا علاقې ډېرې زیاتې چې کوم دی فیمس کېږي او ډېر خلک غواړي ما نه خو خبرې هم زیاتېږي هلته ستاسو کال میسیجز هم دي هغې ته به هم زما ځکه چې د بعضې علاقې داسې دي چې د هغې په ښکلاګانې کله هم سړی شروع شي ښکلا بیانوي نو زه درته وایم چې په ډېر ټایم باندې هم موږ هغه ختمولی نشو خو زموږ خبره صرف تر دې ځای پورې نه موږ به نورې هم په دې باندې خبرې تېرې راوړو د علاقې به مزید هم موږ ډسکس کوو او دې سره ما سره د کال ټایم هم دی او ستاسو کامنټس هم را روان دي هغه به هم شاملوم فاروق خان سلام فاروق خان فرام مسزی پېښور شو از ویری نایس ډېره مننه تhank you مطیع الله خان څه دې لیکلي دی I don't know امداد الله سورانی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام کبیر افری السلام علیکم اډی جانا څنګه یې زه هم راغلم زما سلامونه قبول کا شو نایس دا زه ستانه ډیر خفه یم ته خپله پوه شه چې سله خفه یم نو زه خو نه پوهېږم چې ولې خفه یم اټس می ریډیو اټس می کبیر وفا فرام بڑکم برخیلنا علیم الله مخلص وی سلامونه څنګه یې اډی جانا نن خو ډیر وخت نه څه دی وي ماړه مخکې رانه میسیج لاړو ډېر ښایسته لیده شي لکه د کابل ها مننه تhank you او دې سره حاجره افغان وی سلام علیکم سر څنګه یې پروګرام اورم ډېر نایس دی زما تا ته فرست کامنټ دی یا اس ایم ایس یې لیکلي خیر کامنټس یې کړی اس ایم ایس دی چېرته کړی دی حاجره او زما تا ته فرست اس ایم پروګرام دی ډېر وخت نه اورمه زه عایشه نور افریدي فرام برکم بلخیل اچھا بره دی بل نوم لیکلی اوکې عایشه ستړې مشې مننه دی کومه مستقیم खान अस्सलाम वालेकुम एडी ब्रो शो नाइस ढेर मनना थैंक यू नियमतुल्लाह ये हमारे इलाके में सहूलियात न होने की वजह से हमें कई तकालीफ का सामना रहता है वरना ये मिट्टी ज़रखेज़ी में बहुत आगे तक निकल सकता है बेहतरीन खबर और बिल्कुल दासिदा जर एडी डेर
وختنه اس ام اس وکړو څنګه مستقیمه مننه تانک یو ماشاءالله سم ښایسته ډیره مننه دی کوم تانک یو او زما ستاسو کالز په سایډ باندې هم ځکه چې کالران به هم په انتظار باندې وي مانه هلته تقریبا 15 منټ پروګرام لایو لاړو نو زما کار ته به 0 کالران راته څه وایي او څه راوړي دي. السلام علیکم. معذرت سره چې دا څوک هم دی د څو ورځې نه چې کوم دی دا کالر کال وکړي او کال ډراپ شي زما پروګرام کې آی ډونټ نو کې څوک دی یا الله پکې خیر واچوي چې څه چل راغو انیهو سم میسج هم راغلی دی هغه هم شاملومه کالز ستاسو را روان دي کال ته ورځم. مونږ ته میسج کړی دی چې سلام سرجی شفیصل افریدی بکرآباد جمرود میسج کوم ډیره مننه ته زه وزیرستانی یم زما سلام وکاز بنگشت وعلیکم السلام وزیرستانی کم زینا زه لاړ سدی لړ یم مرغزارو ته سرجی وی زه لاړم مرغزارو ته هو زبردست دا سوک دی چې مرغزارو ته تل مرغان درته تل مرغانو درته وی تلیم نو سوکي لکه پکال راشه د ډیره مزو کې تاسو سره ډیره خبري وکم معذرت سره چې سهم چل جوړ شوی دی او کال بار بار ډراپ کیږي خبرې تریم نه کیږي چې وجه صدا آی ډونټ نو په پټی سي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي زه خو بالکل ټیټه کې ما خورجان مې څوک تو کم زینا پړاچینار نه مې څنګه د خورجان نوې تازه او سدي واورېدل صبر راته ووایي مننه ماشاءالله خدا خو په کار دی ګوري چې خپل دومره نمایندګي کې خو کوي د خپل علاقې چې موږ مطلب د دې علاقې نه یو او د کورمې د مرغان درې په باره کې د څه واورېدل اوس د زړه کې راغلل چې تللی وي او که نه تاسو هم په یو ښکلي علاقې کې پړاچینار کې ناست یې څنګه وی ما چې زما کومه خبرې وکړې په مرغان دره باندې دې باره کې څه ویل غواړې خاصه میسج ورکول غواړئ بالکل سملګر ته سلامونه جی اول یو ریکوست کوم جی خوشدل وزیر بیان ملا مخلص دی جی دواړه درشل که خپل شعرونه وي بل ته نه شعر یو غزل فرمایش ته مت به ضرور وایي اوکې ضرور د سپیشل زما خو کې فور دیوانی دلاله دی جی جی سنو پاگل گروپ ته دلاله ته شعر ډالې کوم بھائی جی ته شعر ډالې کوم بالکل راته ډالۍ کې چې ستا په زړه وي راته نه ډالۍ کوي دا خو بده خبره ده بالکل دې به ته وې کمپیوټر بالکل رادیو سره مخ شته دا خو لګي تا پروګرام کې مال کال کنه نو پرابلم خیر دې څه مسله نشته بګي ها د شی د بګي تعالی علی مولا مخلص لا هو جی جی دیوانی جی امیر بھائی ته سپیشل ډالې جی وای ځان د سمندر کمینا مینا شه ځان د سمندر کمینا مینا شه زړه مې نه پرتونه تور شوی دی اوه وای وای د خلکو نه پرتونه راته یاد شي اها د خلکو نه پرتونه راته یاد شي خپل احساس مې جوړوي په چې بس به ته وړو مې نه ډېره مننه تhank you د خدای په امان ډېره مننه کومل احساس خو موږ سره د پړاچینار نه او فرست ټایم کال یو نو ډېر خبرې درې را سره ونه کې خپل شاعري یا سی پزره وغیرہ ته وي مونږ چاته هم سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام سلامونه په بداویلا په دغه تمه چې بالکل ټیک ټاک فټ فاټ وي زبردست جنت خانه تر تستړی ماشه هر کلای درته یا خواسته جناتی شیطان ستړی ماشه غونه وردین کی کاتین کی تا ټول تسلومینا ډیره مننه. وعلیکم السلام. او پروګرام د ور ود چې د ور ودل کنه پروګرام هم دا ویس داینه چې لایو هم فیسبوک باندې معنا چې ویس مداینه ټیون کو معنا چې دوی کاله خبره وکړه ډایرکټ مې راوړم مننه. او بل خبره دا هم د چننې میږه خبره ترې راونی دي مرغان درا کورمه باندې چې بدک چوم را حسین دی خو صرف و د حکومت لږ کې چلش کې توجه میږه د غلاکی د 52 صاحب کا فاټا تا بالکل په ځاندن وخت چې میږ وړوي کنه په یار راونی بیا مدا کنه ورلا چې وځه کورمه ګولا هر خوانې حقیقت خبره وې سان چالي دا سلر
بیا پاټه چې کیما دکان رونه ایوره و د درو په ځای کړه کنه او حقیقت چې باز د اکبر مې ولا چې کیم خلک دي کنه دا خو ډېر مینول خلک دي او ډېر قدرمن خلک دي چې چیرې خلک عزتمند وي هغه خورا عزتمند وي حقیقت خبره ده نو په داسې حکومت ډېر غاوي چې پچار وی چې دا مرډه ترډه په مطلب درغه وکړو چې د واسنا کیږي وطن ابود کو وطن غا کو کنه خو وس حالات بدل شوی دي عوام ته هم پچار وی چې خپل خورا باندې ابودی وکړو خپل ځای سره سره وته دې داسې موري جوړي چې آیا ملکیت مطلب خپل ملکیت ابوداونه په داسې کین داسې غا چاره د چې میسته مستقبل ته فائدہ ورکو کوله کاوه زر د څه مثال درکم امی چې کیم خپل خور خپل وطن دی کنه بالکل خدا خو وس میش په دوز منه د شي څنګه منحصره د چې آیا په روتین کې واښه یمونه عدنان د دوله لره په پېښور خبر باندې کاچیر خبر باندې حقیقت خبره ده وسو په روتین کې واښه داس کوشش کوي چې مطلب په وسو شو داس کوشش کوي چې دا راون وخت داس جوړ کیږي ته چې دلته چې سره او ژوندیا ګورا دو د زمیش پندېږي لکه وس زه ته مثال درکا انجیمیا مو سکول یا لیکا مطلب خپل کور کله چوک محله ور سره مایدون پاکینا یو شای بل شای دا چې ابود کی بالکل کچیره دا ابود شي نو حقیقت ای چې میستو لره زینا حاصل لسی دا خلکو پریزه جبل زیات درimi بالکل دا سدو نور دا زمورا جوړیږي میجه تو سټولا زمورا جوړیږي شوام په دامن ټوټلی مطلب فوکس ور کو اول امن خبره دو ام بګسمته نه میز دا خبره وی چې اول دا سوشي چې میز بدامنی ځکه پیلاو شي چې عوام ها مطلب دا سه چاره وکړو چې هغه د لوسا ډېر نقصان نه وشي کنه همیشه چې کوم ځوانون دي هغه مشرون دي یغه میستوس قدر کوي چې هغه داس فیصله کوي چې میشه کوم راون مستقبل اپ دې باندې ډیپند نه اپ دې باندې مناسب دی چې ودره کچیره د صحیح فیصله وکړي نو شاید کدای شي چې بل دې میشه کوم خپل خوروي کنه هغه و ابو داوی بالکل داستو په دا وستم چې زه غوړه دا چې ځوانون مشرون بزرګون دا چې سوره هدي کنه دا یو اتفاق کو یو میټه دا شي ان شاء الله چې د اردن کا وخت خپل ابود ہوئی کا چې میچ به اتفاقی سره وکړه تر څو یا ور دي لکنه او دا خپل تغیر وطنم د لوستاور حقیقت ډیر ښه خبره جنت خان ډیر مننه ده کوم شکریہ مهرباني ثانک یو دا جنت خان د میرا سره صوت وزیرستان نه او حقیقت هم خبره ده چې کوم وکا چې د علاقو زمونږ چې کوم صاحب کا فاټا دا چې کوم پدې کې د وسیدونکو خلک دی هغه سہولیات نه ہونے کی وجہ سے خپل علاقې پریخي د حقیقت هم دا خبره ده پکې کومه سہولت په ماته ایجوکیشن ماته هیلث ماته هر څه فیسیلیټیز الته خپل وزیرستان کې موجود وي نو زبانن په بلخار کې ولې ناستم ما به بلخار ته ولې هجرت کړو ما به خپل فیملی ولې شفت کړی و نو الته سہولیات مطلب الته چې سم هم ډپارټمنټس دي نه د چا نه سوک ته پوس کوي نه چاته تپوس کړی دي چې آیا ولې نه الته ایجوکیشن نشته الته سکولونه شړ پراته دي الته د هیلث چې کوم ډپارټمنټس دي شړ پراته دي بس د وزیرستان نه د کورمنه د خیبر نه وغیره نه به مختلف چې کوم نګدو ازلا دي وسراغه ته د صحت د پاره د تعلیم د پاره نور چې کوم فیسیلیټیز دغه د پاره الته تختی نو زموږ د علاقې حقیقت هم دا دي چې شړی کیږي ورس په ورس چې کوم د ویرانې سر تر وزغ د خپل کلی مثال ورکم نو په 100% کې زویم چې 50% خلک هم نزي مطلب مخکې خو به نور کنو کده یخنۍ نه نور ازلا ته موږ میداني علاقو ته راتلو خو ګرمي به لازمي هم خپل کلی ته وړانو صدا سه سہولیات او داسې فیسیلیټیز لازمي هم دي ځکه دا زمونږه رائټس هم دي زما یو بل کالر ته ټایم امر سره ډیر شارټ دی جبل کالر سوکته او سوال غوړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی بھائی څنګه سي بروبار ټیک ټاک سے کې د کی موتنه جی اوز د هاشم خان هاشم خان کیم جنا کال کړای دی د بننا هاشم خان څه حال اول دی بس خیر دی طبیعت سره زه خو بالکل شی چې د کورمه په طرف چا کار لگاول د هاشم خان کنه معنا چې د ټول دوابیر سره او د کاربوغي مرکز را څخه ترای او د کورمه سره نه تلای شادول نه تلای دل نه تلای او کله د پروګرام وی د مرغان باندې خو چې ډر سخت او خوشاله دي بس
خدا هم دلې د موجودونه د نوم هاور و د مو چې مثال داونه کاشیر اسی فرصت ملا سم چې دو سړی ورکا ملګری در سره تایور کا چوي مرګری تایور کا صحیح بات می بات دیسی چر قرانای دا څه په چار حد چې ما دوته نه چې دل سړی لږ د خپل علاقې هم چې څنګه وي چې مثال داونه ټوریسټ چې شي کنه او کنه باز دغه تایوري وک خپل ملګری تایور کا ورته چې ډی وو ویلی چې درې می بیا غون په یو جلوټ شي تاسو دله بانی نه تاسو غار وخله دا دیسی چرګون مرګون نور سامان دوز دیره دا څه کدا الله اکبر سره څه ز بالکل الحمدلله مننه د کاو چې میسج ورکول غوړي الله دې عزت ورکاو شو اوکې ډیر مننه ثانک یو هاشم خان میر سره د بنونه اکشلی خبره هاشم خان دا ویلی چې مطلب ډیر ګرځیدل یو ډیر علاقې مې کتلی د خمرغان درا د کورمه مې د علاقې نه دوه کتلی او د خپل لازمي هم د خپل مرګري سره اصل کړ په چار هي کومګه تاسو سوچو کو کنه د ژوند خلاګانې د ژوند سکون هم پدې کې د کتاب نو کاروبارونه مزدوري ټول عمر سال مونږ پدې شروع لګیاو سټریس بیماریاں هاو دا همیشه خو اصل کې په ژوند کې یا په کال کې کډیر نه وي خلک په میاشتو کې وباسي خو خیر کزه وایم چې زمونږ ډیره زیاته مجبوری شي نو په کال کې یو ځل داسې ټریپ د پاره مطلب یو سپیشلی سوز یو مطلب یو هفته دوه هفته چې کوم ټور دی هغه لازمي د انساني د ژوند د تیریدو د بیماریان سټریس ټینشن د دې ختمېدو لپاره بیا د علاقو ته لازمي هم لکه څنګه چې مرغان درا کورمه مونږه خبره تری شروع کړي نو د علاقو ته لګ پکار د علاقو کې ټایم سپند کول پکار دي چې ستا او ستا چې کوم فیملی یا مرګري چې سوکوي د سره چاغه یو بل سره ګور کې تاسو کتري په کورونو کې په فیملیز کې زمونږه دوه سټریس ته تری چې بس ته مونږ نه مطلب هغه رشته هم ختميږي خو کچرته مطلب مونږه داسې زونه ته زو داسې زونه انجوای کوو حقیقت چې مزه هم تاغستی شو او زمونږ چې کوم پریشانیاں دي هغه هم وسره ورکیږي یو کالر ته ورزما ما سره ټایم هم داسې یو سو کامنټس راغلي دغه به شامل کوم زر تر زره بیا به میسج استا میسج مستقیم السلام علیکم ایډي ډیر بندې ګران ډیر مننه مستقیم خانه ایډي مشکلی ته راشه سعیدو نو تاسو کله کم یو دی سلام ایډي بھائی صابو د پروګرام شته بالکل شته مستقیم خانه مننه ثانک یو ایډي جانا ډیر نایس خبرې دی وکي الکه نن ډیر سمارټ لیدې شي او هغه ټولو ته زما سلام چې چا ماته دا سلام نه ویلی وو ځکه بیر افریدي وفا ورم بڑا کم او بالکل ډیر مننه ناسم سمارټ خور ورځ لیدې شم راکه دا سوي ته چې صرف نن لیدې شم ګلتیاز مروت صرف زړونه را لګلی مننه مستقیم وچته پروګرام ته ناستی ما ایډي مننه ثانک یو ملک حاجی سمیع الله خان السلام علیکم پروګرام ډیر مزیدار دی کال نه لګي نو کال وسو لګي دومره رشت په پزان خطا جانان توایا په ما مین خلق د شمار وته دي اټس می کبیر وفا فریدی مننه ثانک یو ډیر مننه د ټولو کومه او د فیسبوک د لارې ټایم هم را سره کم دی یو کال ته ورزم بیا با ټایم السلام علیکم السلام علیکم زدا بعضې خلک کال وکي بیا خبرې نه کوي د نورو خلکو دپاره هم ټریفک جام کې نو کوشش وکړئ چې داسې مه کوئ او چې کال کوئ نو خبرې لازمي هم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستړی مشي زه بالکل ټیک ټاک مرور مې څوک ته د کم ځای نه پروګرام خو ډیر وخت نه ولم خو په کال دې مجبوره کم بس تیله کال مې ستاسو ته ډېر سید غیاث علی شاه خبرې کوم د چغرمټې اسخاب دادا او څنګه یې سید صاحب خیر دی وای کنه تاسو څنګه دي خیر دی زه بالکل ټیک ټاک یم الحمدلله او سدي واورېدلو صبر راته ووایې بس په دې خورته یو شعر ویم په دې فاټا باندې خلک مې د غرب وختي ښکلي مې د زړه زار دي د بانو شمه ستا په ما کې څه وخت ډېر زبردست ډېر نور هر څه دي نوي شي خو مور او پلار مې زاړه وختي چونکې خبرې دی په مارغانو دړه خو دا خبرې دی نو چې الله جل جلاله په دې فاټا کې امن چونکې د فاټا سره تعلق نه ساتم زه خپل سیدی ما زه خپل کې پی کې سره تعلق ساتم خو د فاټا خلک مې ډېر زیات وختي باړه شو جمرود شو درتیرا پورې زه مشهور ښه ګرځېدل او خلک خواږه یاران مې پکې خو چونکې الله دې قبایلو په خوره باندې الله دې په ټوله کې کې امن راوړي الله دې حکمرانانو ته انصاف ورکړي بس زه خو نور څه نه یم زړه مې جاړي کله تیرا خبرې درته کوم دې ته زموږ فوجانو به چوټ لندن ویلو خیر کور مخ مې نه کتلې خو کور مې سره مې پاته
دا هغه کتلې تیران کتلې برباغ مې کتلې لرباغ مې کتلې ممانی مې کتلې چې کور مې ته کومه لاس ډیر زبردست. خو افسوس چې کوم خپل خلک الله پاک د قبایل او غیرتی خلک حقیقت دلته نه چې کوم په پیښور کې لوي شوي اجازه نه وایم او که د باړې نه د کارخانو نه غړوړو دغه خلک وګوري کنه نو غیرتیان پښتانه مینناک دغه خلک چې چلا دې هغه مينو ویني بس سره تسویه مې زړه مې جاړي اوس زما خپل تیراته دې چکرو دې کورمې ته مې چکرو کورما کې مې به سدیته خو بدار چې مرګي راځي ویل چې حالات جی हमारा वालिद से मर गए वो बल्ले तुम सरकिली की सी नो बदला ना हम बरबाग और लरबाग में खबर गिरिम दी ओदरी दा बिल्कुल ډیر مننه ډیر مننه افغان نه دا کله چې تاسو چریم پرې فاټا باندې دا خبره د امن بارکی دغه بارکی چریم تاسو پروګرام نو کو چې الله دې پښتنو په خوره باندې امن راولو دا فاټا ته الله په دې ته سہولت یو دا ډیر پرسکونه زیره یو که تاسو ته کالام تلاشي سواد تلاشر ته بسکونی او چې تیرات فاټا کې کوم قبایل لاګي تاریخ د الله قدرت ته یو سکون بسوي حقیقت ډیر مننه ډیر د یو وخت راکول یو جهان مننه السلام علیکم ډیر مننه د رور هم ډیره بهترینه خبرې وکړو حقیقت هم دا دی زه ګوره همیشه یو خبره کوم امن چې کوم دی هغه د انسان د ژوند د تیرېدو هغه چې کومه شوبه وي چرته هم وي د دنیا په کم کونج کې وي امن ډیر زیات ضروری دی خو امن د پاره چې کوم دی هر سړی ته یو کوشش کول پکار دي صرف او صرف دا نه چې زه صرف حکومت واچوم یا زه صرف چې کوم دوی چې اډ دي د دې کار وکړي امن د هر چا کار دی امن چې کوم په کوم علاقو په کوم زینو کې وینو حقیقت درته هم چلتا مطلب ژوند د تیرودو د پاره که زه دا وایم چلتا ژوند خطرېږي نو صحیح خبره ده چې چرته امن وي چرته سکون وي هر سړی انسان غواړي داسې زی نو امن چې کوم دی هغه مونږ باندې په خپل هم ډیپند کوي ان هو ډیره مننه کوم د ټولو خو دلته بیا یو شروع کې په لاست کې یو خبره کوم زما د لایو پروګرام ټایم ختميږي چې مرغان درا که مونږ وګورو او مرغان درا کورمه په دې مونږ خبرې تیرې وکړو نو دا د قدرتي حسن او سره تاریخي ورثه او چې کوم ثقافتي روایتونه دي دا حقیقت کده دا کو تاسو لور شي نو دا په یو ځای به تاسو ته ملاويږي مطلب په دې بس بل مونږ نه ګرځو هر څه په دې ځای کې موجودي د ټولو ډیر زیات مننه کوم چې زموږ پروګرام واوریدو شیر کو کامنټس کو او کال یو کو میسج کو د ټولو ډیر زیات مننه کوم د فیسبوک د لارې زده نه غواړم اجازه د فیسبوک ټایم سره پوره شوې دي یعنی د پروګرام انډینګ او ما د فیسبوک او زموږ